ما جاء في الصلاة على الخبرة وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن كرمة عن جابر باب ما جاء في الصلاة على الخمرة دا بخاری کې تیر شوی دی وړي مصلی ته وای خمره د سنه جوړوي یا د کجورو د پاڼو نه جوړي یا د میزرو د پاڼو نه جوړي دې ته خمره وای بالکل اسم نشتا اگر چې مالک سے وی بهتر ادا د چې پزبکه مسکوا مونږ هم وایو چې بهتر ادا وکول شي راویان د ټول تیر شوی دی ورپسې شه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على محمد وفي الباب چې کوم غټ هغه ته حسویر بیا وای ها وفي الباب عن حبيبة بس صرف دا وای مولانا صاحب مالک صاحب چې سجده پزمکه لگاوا او کله ازمکه نه بغیر دی په بل شي سجده ولا ګوله مکروه ده وای سجده پچا لگاوا پزمکه لگاوا پزمکه دی سجده نه لګوله مکروه ده قیام او قعود کې اختلاف نشته قیام او قعود پس ارث کول شي سجده کې خبره ده او نور ائمه وی کې نه بهتره مونږ هم وایو چې پزمکه سجده ولګاو خو پزمکه ونه لګل په بوزه کې دی ولګوله نو پروا نشته دا اوس وفي الباب عن ام حبيبه ابن عمر و ام سلمہ درې واړه طبرانی موجم کبیر کې دي درې واړه طبرانی موجم کبیر کې دي د عائشه په مسلم ابو داود کې دي د عائشه مسلم ابو داود کې د میمونه ما سوا د ترمذی نه ټولو کې خبره نه ام کلثوم د ابو سلمہ ابن عبد الاسد لور دا په مصنف د ابن ابي شيبه کې ده او دې په خپل وی لم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم د ام کلثوم نقل کوي په مصنف د ابن ابي شيبه کې ده خدا مرسل دی د حضور پاک نه ثابت نه دی نو حدیث د معلومه شو چې مونږ په مصلا کولې شرط شو په مالک مونږ دا چې قیام قعود سجده ټول په لګولې او یصلی نوافلم په کولې شو فرایضم په کولې شي قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح شابته وبه يقول بعض اهل العلم وقال احمد واسحاق قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه على الخمر قال ابو عيسى والخمر هو حصير صغير باب ما جاء في الصلاه على الحصير او غټ پوزه کې شابه وبه قال حدثنا سنة علي قال حدثنا عيسى بن لسان وشعب سفيان عن جابر بن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم على حصير وفي الباب عن انس بن المغيرة في الباب عن انس طول صحاح كده او مغيرة بن شعبة مسند احمد ابو داود كده شابه قال ابو عيسى وحديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه حديث حسن وعمل على هذا عند اكثر اهل العلم الا ان قوم من اهل العلم يختارون الصلاه على الناس استحبابا او صلاه سجده مراد ده ښه سجده قیام قعود کی خبر نشتا دا سو کوئی په صحابو کې عبد الله بن مسعود وای عبد الله بن مسعود په تابعینو کې ابراهیم نخعی وای او عمر ابن عبد العزيز وای په تابعینو کې عمر ابن عبد العزيز او ابراهیم نخعی او مالک وای دا سوئی دا خطا کیا عورت گلیسٹ کا انگوٹھا استعمال کر سکتا ہے گلیسٹ سے تو گیلیٹر ما خطا سوتا ہوئی یو مولانا سے وہ کہدا ناجائز دا اخو ما دتا ہوئی یو مولانا سے نے استافق ہوا ما خبر اخلاص سکا آج کل دنیا میں اہلی کتاب ہو رہی نا یہودیان اہلی کتاب دی کرنے عیسائیان اہلی کتاب دی کرنے لاچے امانت شاہ پیر سے مولانا سے وفات اللہ دے مغفرت نصیب کی اللہ دے آخرت خوشحال نصیب کی ذا شابه سے باب ما جاء في الصلاه على البسط وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع شعبة عن وفي الباب عن انس دامے ہوئے باب ما جاء في الصلاه على البسط بسط جمع بساط دا اے ما یبسطو چکم شی بساط ستوی ما یبسطو على الارض پزمک کم شی باندې اے ما یفرشو جانماز شو صادر شو تولی شوا خبر نا ایڈو تا بسات ہوئی ہاں یو بسات تے فتحی دا بیسرا بسات الارض الواسعہ کو فراخ ازمکتا ہوئی بسات فراخ ازمکتا ہوئی اور بسات ما یبسطو ما یفرشو ہر سیچدان تا خور کے بس صرف دا سجدے دا پاردا شرط تے استقرار دا جبہے پہ رہ دی جبهه په قرار او که جبهه په قرار نه دومره نرمي چې دا جبهه پکې کته پورته کېږي بیا جایز نه
استقرار تولۍ باندې باندې وخت کې سړی بیماری په تولۍ د پاسه کوي تندې یې خوږېږي ځان ته یو نرم شی ښودي پروا نشته عذر د وجې نه خو اشکال نشته او اسم جایز دي زو سر پسې شه ابو طیاح څوک دی یزید او زبعی زبیعه قبیله ته منسوب دي ثقة ثبت شبا قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان يقول لكني صغير يا ابا عمر ما فعل غيره مونږ سره به اختلاط کو کبر یې نه کو یو خالتونه اختلاط څه ځان یې زمونږ نه لوی نه حسابه کبر یې نه کو مونږ له براته انس وای حتی کان یقول وی به لاخ لی صغیر یو ماشوم رورو زما هغه ماشوم رور ته به سوي یا ابا عمر اے ابو عميره دنم حبسو هذه ماشوم حبس حيف سواد حيف سواد ما فعل النغير بلبل دسشو هغه بلبل ساتم بلبل پیجنه بلبل یو مارغوي سور مقعد لري بلبل دسشو قال ونزح بساط خورشو یو بساط زمونگا ما یفستو فصلى لنا فصلى عليه بغيه منذ هذه حدیث نه ډېر زیات خبري معلومه وګورئ اوس کېدا یو د حضور پاک تواضع ته معلومه ده یو خالتونه خبر پکې نه بل د انس سره مینه معلومه ده یو خالتونه منکر براتو د انس او داغه د قوم سره مینه درې ماشومان سره تلاطف او مینه کول ضرور ترمینه کې یا با عمر ماشومان سره کبر نه او سلورم سره ماشوم لکونیه کې خودل سلورم ماشوم ابو عمر دی خو ماشوم دی کې دوه خبرې دي یو خدا چې خدای دې لوی کا چې وادو کې بچي به پیدا شي نوم به عمري تب ابو عمر حسن تفاول څه حسن تفاول دا ته ثابت شو حسن تفاول خط تفاول چې خدای دې لوی کا چې بچي دی شو عمر بنو تب ابو عمري سلور داش او یادا چې دا پیشنګوئی د عمر تصغیر د عمر دی او اب په معنا صاحب دی د لګ عمر خاوند ده صاحب د عمر قلیل ما غسه شو ماشوموالی کې دا مړ شو نو یا پیشنګوئی شو د پیغمبر مبارک بل دا چې بلبل ساتل نام دې ثابت شو ما فعل النغير بل ته معلومه شو مدینه کې احکار ساتل دا زموږ مذهب دی ګوره ائمه ثلاثه حکم د حرم د مدینه په شان د حکم د حرم د مکه دی نو مکه کې احکار نشي ذات دې ډول احکار ساتي مونږ وایو نه حکم د حرم د مدینه په شان د حکم د حرم د مکه نه دی هغه کې احکار ساتل ممنوع دی کې جایز دی ما بل مسجع مقفا کلام راوړل یا باب عمر ما فعل النغير مسجع مقفا کلام راوړل دا دې بل معلومه شو او بل نو ذ حبسات په بسات باندې منس کول او نصح په معنا د غسل وینځل شو نو یو ته بسات باندې منس کول دارت شو په مالک او بل نصح په معنا د غسل بل د پیغمبر احترام کول اذا دی وته پوزه کې وینځل او بل س نفل کول د پردی می کور کې او بل تبرک په آثار النبی دې لپاره کوي چې د کور کې برکت راشي ور څومره مسلې ته معلومه شو ګورو دی ور کوټی نه دې د جوامع الکلم رسول الله مبارک ور پسې شاه ابن عباس په مسند احمد ابن ماجه کې دی جی قال ابو سعيد رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح ولا هذا الا طريق العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يروا بصلاه على بساطكم فسجد باسا وبه يقول احمد اصحابه بساط ما يبسط على الارض پزمک خوريږي او تنفس کمبل یا بل شي تنفس غټ مونږ شي وي وبه يقول احمد واسحاق جماهير ټول نوم د ابو طياح يزيد ابن حميد دی باب ما جاء في الصلاه في الحيتان
حیطان جمع د حایط دی هغې باغ ته وایي چې دیوال ته وایي بالکل نوافل پکې بهتر دی افضل دی چې پکې وکړي ولې ځان له ځای دی خشوع خضوع به دی برابر یا دویم څه دی صاحب د بستان به خوشحاله شي چې زما باغ کې منظور دریم برکت به په باغ کې راشي څلورم ریا پکې نشته زو سر پسې شه وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا حسن بن ابي جعفر عن ابي زريع حسن حسين ابن ابي جعفر را روان دي نومي عن ابي الزبير را روان دي عن ابي الطفيل عن معاذ بن جبل کہ نبی علیہ السلام كان يستحب الصلاة في الحيطان وجمعوي فباغنوا قال ابو داود يعني بساتين کہ دیوال ته توي دک او تحيطان وي او ذکر د محيط مراد تنا محاط به حيطان خو حائط دیوال ته مراد ذکر د محيط مراد محاط به مجاز مرسل له قال ابو اسحاق حديث معاذ حديث غريب لا نائل من حديث الحسن بن ابي جعفر دي بمتفرد او حسن بن ابي جعفر قد ضعفهما وجرى روان حالته علماء وتضعيف يحيى بن سعيد وتضعيف وينور من قبله كبزه صرف ده حفظ ده وجه ضعيف تنون متهم بالكذب نه دی لیکن مولانا سے جو خبر آتا ہوگا بعض علماء سوئی یولوی محدث مسلم ابن ابراہیم اوی کان من خیار التابعین كان من او ابن عديم وي ثقة احاديثه صالحة ابن عدي وي خير او ابو الزبير نم محمد ابن مسلم ابن تدرس او ابو الطفيل نم عامر ابن واصلة دي لو سر پسیشا باب ما جاء في سترة المصلي وبه قال حدثنا قتيبة عن سترة ستة وي فبخاري کے میں پدے کے تفصیلات وی لی دی سترة فلغت کے ما یستر به وی یاد دے ما یستر به اور پہ اصطلاح کے ستوی لکھے گی ما یضعه ما يتخذه المصلي امامه ما يتخذه المصلي امامه چې مصلي اذان نمخ کې اونیسی که په خپل کېږ دی او که یوستنی وته ودرېږي او دا مندوب در جماهیر په نسبت باندې صرف د احمد ابن حنبل یو قول دی هغه ورته واجب وي د احمد ابن حنبل یو قول دی هغه ورته سوی واجب وي نور دا مندوب را مستحب ده هم چې چا د احتمال د مروري فرض واجب نه ده او کله چې د احتمال د مرور د چانی بیا خیر بیا پروا نشته ذو سر پسې شه وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك قال حدثنا ابو الحسن سماك بن حرب المسلم عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله راویان ټول ثقات دي تیر شوی دي ها صلى الله عليه وسلم اذا وضع احدكم بين يديه وقد رحب يصلي وراء بعض من بما چې کی دی یو تاسو مخ کې خپل یا کی دی یا پرتای د مخ کې نه مؤخره تر رحله مؤخره موتوي مؤخره موتوي مؤخره موتوي مؤخره موتوي او اخره موتوي سو دې لکه پنځه لغت مؤخره اسم فاعل دی او تخفیف ته پکې مؤخره اسم مفعول دی او تخفیف ته خیر او مؤخره اسم فاعل دی او تشدید شو مؤخره اسم مفعول دی او تشدید شو اخره څه ته وایي کله خیالي په اوخ باندې چې سړی ناشتي نو د دې اوخ د دې انسان شاته داس یو لرګي وي دا اوخ ټوپونه ډېر وایي کنه نو چې هغه لرګي ته ډډه والی کې ته ونه ورځي هغه ته وایي نو دا زراعي تقریبا یو زراعي نو ما ویلو چې د مقدار د سترې پر کوټی والی کې نیم غز دا زرا یاد لري دا او دا مې ویلو چې په غټوالی کې د ګوتې د بند دومره دې نه غټم کې دي چې خو دې نه وړني او درې مې څه ویلو میدان ته بالکل مخامخ به نه کېږي یا حاجب ایمن ته یا حاجب ایسر ته یاد لري شو کنه او سلورم مې څه ویلو مې که سوتره نه خط برا کاږي خط یا طولن یا عرضن داسې یا محرابي شکل او مې د سترې فایده څه ده یو فایده دا ده چې کوم سړی تیریږي نو چې هغه ستا خواله نه راځي چې ورته پته ولګي چې سړی خدای په مانځه ولاړ دی سترې نه به پته ولګي اسې نه دی ولاړ اسې په نامه لاس نه دی تړلی بعضې وخت اسې هم سړی تړي تازه ایمان مانځه نه به راځي
خو د ټولو نه ما وی ښکلې خبره څه ده شابسې ستا دا دغه به برابر وي ستا دا دغه به برابر وي توجه به برابر وي سوترې ته به ګوري مونځ به در یادېږي نو بل خوا به د نظر نه ګوره خط کې دغه فایده ده خط خو تېرېدونکي ته نه ښکاري ورپدې حکمت دی بل تا ورته ما دې متعلق احکامات ویلي مې که سړی په مانځه ولاړ وي طواف کې څوک تېرېږي نو تېرېدی شي دا خو ستا غلطي ده چې طواف ځای کې ولې ودرېږي یا په لاره چې څوک تېرېږي شابسې نو تېرېدی شي لارو خوا کې ته ولې ودرېږي مې حرم کې غټې غټې لارې دا مې ته ویلي او بل مې راته څه ویلي بل څونه مخکې به تېرېږي هله بعضې حضرات وایي چې درې صفه درې صفوفو نه مخکې تېرېدی شي نږدې نه او بعضې حضرات وایي چې نه درې ذراعه بعضې حضرات وایي چې نه ډېرې سجدې ځای ته ګوري چې کوم ځای باندې نظر لګي وایي پوهېږئ که نه او راجح قول بل دا دی چې د دغه سجدې ځای کې دې څوک نه تېرېږي او که مخکې تېرېږي تېرېدی شي ښه بیا چې یو سړی لار نه مونې تېرېږي څه دی کوي یاد دی لرګی دی ودرئ تېر دی شي یا یو رومال دی ونیسي یو څادر دی ورته ونیسي تېر دی شي زموږ دا مسلې مې ټولې درته ویلې دي وفي الباب عن ابي هريره وسهل بن ابي حسنه وابن عمر وسلمه بن عمر وابي خيبه وعائشه رضي الله تعالى عنها قال فليصلي منذ کوي مثل د مؤخرې د رحل دا اقل د سترې دی حافظ ابن حجر فتح الباری کې لیکلي دي منذ کوي او پروا نه لري من مر من وراء ذلك نو حدیث نه معلومیږي چې اقل د سترې مؤخره الرحل دیم دې معلومیږي چې ستره کې ده او دریم څه سترې نه پورته غاړه څوک تېرېږي ستا په مونځ اثر نه کوي وفي الباب عن ابي هريره په مسلم کې دی سهل ابن ابي حسمه ابو داود کې دی ابو هريره مسلم سهل ابن ابي حسمه ابو داود ابن عمر او صبره ابن معبد دواړه بخاري کې دي ابن عمر او صبره دواړه بخاري کې او د ابو جحیفه او د عائشه دواړه په بخاري مسلم کې دي ورپسې شه قال ابو عيسى حديث طلحه رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح وعلى هذا عند اهل العلم وقال سترة الامام سترة لمن خلفه سترة د امام سترة د من خلفه دا او بعض حضرات سوي شابسه چې امام سترة دا یا لکه پوهیږئ په خبر سترة د امام یا امام سترة دا نور خو مې تسمره د خلاف پکې ویلو او که ستا خیالي نو په بخاري کې د ابن عباس روایت تیر شوی څه تیر شوی چې هغه نبی علیہ السلام په مینا کې مونځ کاو زه په خره باندې سرم ارسلت الخطان ومررت بین یدی بعض الصف فلم ينكر علي احد یا را باندې انکار ونه رسول الله مبارک نو اصل دا دی ما د تویلو چې امام ستره د قوم د امام د چا دی نو چې امام ولاړ او د صف مخ کې تیرېږي تیرېدی شي د امام مخ کې به نه تیرېږي او چې څوک وایي ستره د امام ستره د قوم ده هغې نه څه معلومېږي که ستره وه خو د صف مخ کې تیرېدی شي او که د امام ستره نه وه د صف مخ کې نه شي تیرېدی های های خدایه نه پوه شوی خبره د خلاف باندې پوه شوی چې څوک وایي امام ستره د قوم ده نو که امام ستره نه وي لګولې د قوم مخکې تېرېدی شي ځکه ستره شته د امام مخکې به نه تېرېږي ځکه ستره نشته د امام ستره نشته او د قوم شته او چې څوک وایي ستره د امام ستره د قوم ده نو که امام ستره لګولې وي خو د قوم مخکې بیا تېرېدی شي او که امام ستره نه لګولې د قوم مخکې نه شي تېرېدی دا سر پسې شه باب ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلين وبه قال حدثنا مسعود مکروه تحریمی د خو مونځ نه قطع کوي مکروه تحریمی د خو مونځ که داسې قبلې طرف ته ځي نو پروا نشته یاد دی که نه داسې به نه ځي عرضان وبه قال حدثنا الانصاري قال حدثنا اسحاق ابن موسی انصاري مخکې ده قال حدثنا مالك بن انس عن ابي النضر عن مسلم بن سعيد ان زيد بن خالد الجهني ان راسل الى ابي جهل يساله رضي الله تعالى عنه او راویان دي تیر شوي دي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المال په حق د هغه چا کې المار چې تیریدونکي د مخکې د مصلي فقال ابو جهيم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لو يعلم كعلم راشد تیریدونکي مخکې د مصلینا ماذا عليه من الاسم چې به د څومره ګناه ده لكان أن يقف 40 ينبغي له أن يقف
چې دې څلوېښت ودرېږي دا ولا بهتر دی من ان یمر بین یدیه. نو دی وایي چې ابو نضر لا ادري قال 40 یوما 40 شهرا او 40 سنه، لیکن په مستند بازار کې 40 خریفا دی. په مستند بازار کې څه دي 40 خریفا او رجاله رجال صحیحین. او دویم دا دی چې وروسته بل روایت کې 100 عام راشي 100، نو چې هغه سل کاله دي نو د دې هم څلوېښت کاله مراد شو کړه. څلوېښت ورځې خو نه دي، هغې نه هلته کلونه دي. نو مولانا صاحب دلته د دې مطلب سره مطلب دا چې ته څلوېښت کاله ودرېږې دونه به معذب نه شې. څلوېښت کاله چې ولاړې څونه تکلیف دی، لکه الله چې کومه سزا درکړي او څونه معذب کوي. زبردست ګران کار. ولې د هغه خشوع حضور یې تباه کړه، د هغه مونځ یې تباه کړه. ګوره د مونځ اهمیت هم ترې معلوم شو. دویم چې دا معلومه چې دا ګناه کبیره ده تېرېدل، 40 کاله عذاب دی. او دریم دې څه معلومه شوه چې ودرېږه مه تېرېږه. ښه اوس دلته یو بله خبره هم ده ادا چې که چېرته که چېرته ضرورت دی نو ما راته ضرورت چل درته ما ښولی دی، په هغې باندې ما پوه کړی دی. او بین یدیه نمونه امامه، زیاتر کار سړی په لاسونو کوي، نو ځکه د امامه نه د انسان نه تعبیر په لاسونو باندې وشو. ښه اوس د دې تعارض د رستو حدیث کې 40 کاله د رستو 100 کاله. نو لاول حکم د 40 کالو چې خلق بیا هم نه منې کېدل، بیا دویم حکم د چا راغی؟ الله خفه شو د 100 کال. او یادا که ډېر نږدې تېر شو ډېره دې وله خشوع خضوع برباد کړه نو 100 کاله، او که لږ لرې وې ډېر نږدې نه وې 40 کاله. زه اوس ورپسې شه. د ابو سعید خدري بخاري مسلم کې دی، د ابو هريره ابن ماجه کې دی. ابو سعید خدری بخاری مسلم کے، ابو ہریرہ ابن ماجہ کے، او عبداللہ ابن عمر طبرانی معجم کبیر کے. عبداللہ ابن عمر بیاویم ابو سعید خدری و بخاری مسلم کے، ابو ہریرہ ابن ماجہ کے، عبداللہ ابن عمر طبرانی معجم کبیر کے. ورپسې شه. قال ابو عيسى وحديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يغضب احدكم يدان خير له من ان يمر بين يدي اخيه ويصلي والعمل عليه ان اهل الكريم المرور بين يدي المصلي. دا وروستنی دی، هغه 40 کاله مخکې داسې نشي کېدی چې لاول پکې سزا ډېره وه بیا کمه شوه، او دا کېدی شي چې سزا لاول کمه وه خو چې خلکو تجاوز کو نو بیا ورته ډېره شوه. شابسې ولم يروا ان ذلك يقطع صلاه الرجل باب ما جاء لا يقطع صلاه شيئا. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن الشواري قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا معمر بن زهير بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت رديف المنفذ على عن فجئنا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه بمنى قال فنزلنا عنها فصلى الصفا ومرت بين ايديهم فلم تبقى صلاتهم وفي الباب ما عائشه والفضل بن عباس بن عمر رضي الله تعالى عنه. قال ابو عيسى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اكثر اهل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا من التابعين قالوا لا يقطع الصلاه شيء وفيه يقول سفيان والشافعي بس لا يقطع الصلاه شيء. ما تقول دغه د احمد یو قول دی، ګورئ شاس قول دی چې درې سیزونه مسقطه کوي. یو ښځه چې مخکې دې تېره شي یا مخکې دې ناستی ښځې ته منځ کوي، یو کلب، یو حمار، څو سیزونه؟ درې. دا د احمد یو قول دی، شاس قول دی. او جماهیر څه وایي؟ مسقطه شوي ختم. جماهیر چې ائمه ثلاثه دي، امام ابو حنیفه، شافعی، مالک، او د احمد مشهور روایت دی خو دی ادا دی چې دا درې واړه مسقطه کوي نه، فاسدی نه، یره خشوع خضوع ختموي، خشوع خضوع ختموي. ولې؟ ځکه ښځه ستا به شهوت پیدا شي، هغې ته به توجه پیدا شي، محل د شهوت. او سپې په زړه کې به دې یری چې حمله را باندې ونه کړي. ګوره خشوع خضوع فوت شو. او حمار کې ډېرې وجې دي. یو خدا دی
چې اسې نه چغې جوړې کړي اواز یې غټ دی دویمه دا ده چې نورې نخرې شروع نه کړي او بل دا ده چې حمار سره ملازمه د شیطان ده کنه اذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم اذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم نو د دې درې وجو نو د احمد چې کم قول شاذ دی روایت شاذه دا غنا ادا دي چې مونږ قطع کوي فاسدای مشهور قول د ائمه ثلاثه سره دی چې خشوع خذو قطع کوي او مونږ نفس فاسدای او دا وی دلیل چې دی نو هغه براشي د ان شاء الله العزيز ښا بلکې زه به دا وایم دا وی دلیل دار چې ثلاثون تقطع الصلاه څنګه مې وې الكلب والحمار والمرأة زو سور پسیشا نو دلته کې راویان د ټول ثقات تیر شوی دي قال كنت ابن عباس رديفهم د فضل د مشر ورو فضل د عباس په بچو کې مشر على اتان په محترمه د خر اتان خروته وای حمار کی دلهن د حمار ناوي فجئنا مغرار په داسې حال کې چې نبی رسول الله يصلي باصحابه بمنن او یې بخاری کې راځي لا غیر جداره بخاری کې دی ویلي دی لا غیر جداره او مولانا سے په مستد بازار کې دی ليس شيء يستره ليس شيء يستره قال فنزلنا عنها منتكوس فوصلنا الصفا فمرت تيرشوا داخل بين ايديهم فلم تقطع صلاتهم او سترشتمنا ذکا ابو بخاری کې لا غیر جدار اندي او په مستند بازار کې ليس شيء يستره دي دا زمون دلیل شو دا یې مو ثلاثه او دا په حجۃ الوداع کې دی فتح د مکه کې دی ظاهر دا چې دا حجۃ الوداع دی نو حدیث څه معلومیږي فخر سورلی کول شي دوام په سورې دی شي بل د څه معلومه چې د خریخ ولا پاکه ده چې سورلی په کې خامخا خپل کېږي وجود سره لګي دریم د څه معلومه شو چې سخره مخ کې تیر شي نو منقطه کوي څلورم د څه معلومه شو کله چې دا تیرېدو احتمال نه نو سترې ته ضرورت نشته او بل د څه معلومه شو امام ستره د قوم ده ځکه دا د دوی بخ بل د کې راځي چې مررت بین یدی بعض الصف وفي الباب عن عائشه بخاری مسلم کې دي او د فضل ابن عباس ابو داود کې دي دا غي الفاظ سری هغه الفاظ دا دي چې نبی علیہ السلام منسکاو ليس بين يديه شيء عجیب ده ښا صلى النبي صلى الله عليه وسلم نظریات کا صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس بين يديه شيء سمعوا ليس بين يديه وكلبة لا وحمار نا وحمارة لنا وكلب وحمارة لنا وكلب تعبسان بين يديه وحمارة لنا وكلب زمون یو خرو یو سپه و تعبسان لوبي کولی بين يديه ده حضور پاک مبارک په مخ کې فما بالا بذالک پروي په نو ساتله یو دل به وای صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بين يديه شيء سترنا وحمارة لنا وكلبة یو خرو و سپه تعبسان لوبي کولی بين يديه فما بالا بذلك امذب دلیل شو دا د فضل ابن عباس ته ابو داود کې به وګوره قال ابو سعيد حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اكثر العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم من التابعين قال لا يقطع الصلاه شيء به يقول سفيان والشافعي امام ابو حنيفه مالك تولي او مشهور روایت د احمد ده حسن بصری ده او محشید هغه د لیکل دي ښا چې ابو قال ثم لا يقطع الصلاه شيء يدري كنا لا يقطع الصلاه شيء دام دلیل شو
زور پسې شه. باب ما جاء انه لا يقطع الصلاة الا الكلب والحمار. با دا درې سیدونه دي د احمد شاس قول دی. اهل ظواهر وای چې قطر ولي داودي ظاهري مرګري دي. ها وبه قال حدثنا احمد بن مريم قال حدثنا هشام قال حدثنا يونس بن منصور بن سعد حميد بن هلال بن عبد الله بن صامت قال سمعت ابا ذر رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الرجل وليس بين يديه كافر الرحل وقواد الرحل فقطع صلاته القلب. دی راویانو ته وګوره احمد ابن منی هم تیر شوی دی، هشام هم تیر شوی دی، هشام ابن بشیر ثقة ثبت. یرا لږ مدلس دی، کثیر التدلیس دی، خو دلته تدلیس نقصان ځکه نه رسي چې دلته حدثنا وایي. یونس بصری دی ثقة فاضل. منصور ابن زازان واسطی دی ثقة عابد. حمید ابن هلال بصری دی ثقة. عبدالله ابن صامت غفاری يعني عبادة ابن صامت دا غنى عبد الله ابن صامت ثقة. قال سمعت أبا ذر جندب يقول قال رسول الله إذا صلى الرجل في منذ كي يوصله وليس بين يديه كآخرة الرحل اسم توي آخرة متوي يا كواسط واسطا نقطع صلاته الكلب الأسود والمرأة والحمار. دا دريسي دون قطع كراولي ما تسا جوابك شابسي قطع دا خشوع خذو او یا دا منسوخ دی. ادرؤوا څنګه دی لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم. دفع کې ما استطعتم دا دفع مې راته ویلو چې یا مونځ په زوره کا خیر دی یا ویت نیم کا په زوره کې دی کې نقصان نه راځي. یا سبحان الله الحمدلله ورته ووایه یا لاس ورته داسې لاس ورته یو لاس عمل قلیله دی چې مه راځه یا یو قدم مخکې شه خیر دی په یو قدم مخکې کېدو فرق نه پرېږدي. لکه پوهېږې او د دې درې واړه وجې مې وویې. فقلت لابي ذر ما بال الاسود من الاحمر والمن الابيض چې تورې خاص کړ. وقال يا ابن اخي سالتني كما سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الكلب الاسود شیطان. حمله در باندې ونکړي وصف د شیطانت شیطان نه دی وصف د شیطانت دی پکې. لیکن مولانا صاحب دې کې په صحیحینو کې د عائشې روایت تیر شوی دی. عائشہ څه وایي ودرېږه حدیث سر بهیر شو. بئس ما عدلتمونا بالكلاب والحمور. بئس ما عدلتمونا بالكلاب په موږ سروخ او خروس سره یو ځای کړي غلط کار مو کړی وی کثیر اما رسول الله مبارک په موږ کو دې مخ کې پراته و تیر شوی نه دی. دا روایت دي زموږ کړه یو خو نه دی ځاو سم. وفي الباب عن ابي سعيد والحاكم البخاري وابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ابو عيسى حديث ابي ذر رضي الله عنه. ابو سعيد ابو داود کې حکم غفاری حکم ابن عمر طبرانی معجم کبیر کې دی. ابو هريره په مسلم کې دی. دا انس په مسند بازار کې دی. ها قال ابو عيسى حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض اهل العلم قالوا يقول صلاه الحمار والمراه والكلب الاسود قال احمد الذي لا شك وی شک مې پکې نشته چې کلب اسود یقطع الصلاه. تر دا یو قول دی او په زړه کې مې د حمار او د خدای نشته. ولې ځکه خدای عائشه صدیقه به مخکې پرته و د حضور پاک او د حمار هم د عائشه فضل او د ابن عباس روایتو کې تیریږي چې مخکې تیر شوی دی. ها دا غدا قول دی. شابه بس دا یو باب د طویل صلات په صوبه واحده کې د صلات پورا تفصیل د سیاب میں بخاری کې درته ویل دی. حال دی اجتماع الالتحاف مخالفت الطرفین ټول مې ویل ده. شابه دی. احمد وای چې دوه او درې صوبې وینو په یو کې مکروه دی. الکه یا کراهیت د تنزیهی والا ټول پکې برابر کا ټول داسې وای چې نور وی کې نه په یو کې جایز دی. ها او ټول روایت تیر شوی دی. عمر د ابو سلمہ زوی دی د ام سلمہ زوی دی د حضور پاک پر کټې دی. ها اجتماع الالتحاف توشیح مخالفت الطرفین ویلو کنا صورت میں جوړ کړو. شابه دی. ابو هريره بخاری کې دی. د جابر بخاری مسلم دواړو کې دی. ابو هريره بخاری کې د جابر بخاری مسلم دواړو کې. سلمہ ابن اکوع ابو داود نسائی کې.
سلمہ ابن اکوع ابو داود نسائی دانس بخاری کے شبہ دا انس بخاری کے دا عمر ابن ابی اسید اسید نے لکھا عمر ابن ابی اسید مسند احمد کے دا کیسان مسند احمد کے دا ابن عباس پا مصنف دا ابن ابی شیبہ کے مصنف دا ابن ابی شیبہ دا عائشہ دا یو کتاب دا المتفق دا خطیب بغدادی ما سره نشته خو حواله مې پلی دی المتفق د خطیب بغدادي کتاب دی دا مهانی مستد احمد ابن ماجه کې دی دا عمار طبرانی معجم کبیر کې دی دا طلق ابن علی مسند عبد الرزاق کې دی عمار طبرانی معجم کبیر طلق مسند عبد الرزاق عباده ابن ماجه کې شبه قال ابو عيسى حديث عمر بن سلمة رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح وعلى على اكثر اهل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما لهم من التابعين وغيرهم قال لا باس بصلاه الثوب الواحد وقال قال كنور ثوبيني او كنوري وي نو بیا پکې مکروه تنزیهی دی وقد قال بعض يصلي رجل في ثوبين خو چی وی ما ویلو چې په دریو کې احسن دی دو کې جایز دی په یو کې جایز دی بس بکوم